أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أهل الكتاب أهل كتاب ولو قد جاءكم رسولنا اغل استاسو طرف تا زمنگ رسول یبین لکم بیانی ساسو د پارا کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب دیر هغا حکمنا چی تاسو پټوي کتاب کی تورات کی ويعفو عن كثير اور در گزر کئی ډیرو حکمنا. قد جاءكم من الله تحقیق راغل استاسو طرف تاسو تا د الله د طرفنا نور یو نور و کتاب مبین اور واضح کتاب. شاید آیاتونو کی اللہ رب العالمین د اہل کتاب د یہودیانو او د نصاراو ذکر کلیو چی یہود او نصاراو د اللہ میثاق کمی وعدی چی هغوی سره شوی د هغوی مخالفت وکړو هغه ماتی کړی. نو یهود باره کې الله پاک فرمایله چې هغوی زونه چې دی هغه منګه سخت کړل، هغوی باندې کې لعنت وشو او زونه چې دی هغه سخت شو. نو زونه چې سخت شو نو هغوی په تورات کې تبدیلی راوستا، احکام تبدیل کړل او الفاظ هغه تبدیل کړل. او نصاراو بارکی اللہ رب العالمین فرمایلو چی هغوی پا میس کی منگا دشمنی واچولا، هغوی یو بل دشمنان جوړ شو. نو اللہ رب العالمین دا آیات نازل کړلو یهود او نصاراو دا پارا چی اے اہل کتاب والو کتاسو د دغه ذلتنا د دغه رسواینا بچ کېدل غواړئ نو ستاسو د پارا لازم دا چې زمونږ چې کم رسول له هغه باندې کې ایمان راوړئ او زمونږ په کتاب واضح حکمونه دي د هغه باندې کې ایمان راوړئ او عمل وکړئ نو تاسو به هم کامیاب شئ، د دغه ذلتنا او دغه رسواینا به بچ. اللہ پاک بدی آیات کی فرمائی چی ډیر شی احکامات چی کم تورات کی دیو نو هغه تاسو پټول چی یرا دا حکم چی دے زمنگ پا تورات کی نشتا. نو قرآن پا ذریعہ بانتا کی رسول علیہ السلام پا ذریعہ بانتا کی هغه حکمنا اللہ کارا کړل، لکه زنا او د سنسار حکم دا غوی پټولو. نو الله رب العالمین عبداللہ ابن سلام پا ذریعہ بانتا کی اغاق کارا کرد، دوی دا پا تورات کی نشتا.
دغه شانته کې رسول علیه الصلاۃ والسلام نوم فارقلیت معنا دا احمد دا په تورات کې موجودو، نو دو هغه ختم کو چې دا په تورات کې نشته. رسول علیه الصلاۃ والسلام اوصاف او هغه په تورات کې موجودو، نو دوی هغه کې تبدیلی راوست، هغه بدل کړل، نو الله رب العالمین هغه ښکارا کړل. دا رنګي ډیر داسې حکمونه چې هغه د شریعت سره څه تعلق نو هغه نه درگذر وکړل، هغه ښکارا نه کړل. نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو چې کوم حکمونه دي او تاسو تورات کې چې کوم آیاتونه دي هغه دی کتاب او دی نبی تاسو تخکارا کړل، نو بیا هم تاسو نه پیږئ چې دا د الله نبی دی او د منته کې ایمان نه راوړئ. دا د واقع الله کتاب دی چې کوم حکمونه تاسو پټوئ، نو هغه کتاب ظاهر کوي، کلام ظاهر کوي د الله چې دا فلانه حکم په تورات کې داسې دی. قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین، تاسو تراغله د الله د طرف د نور او کتاب مبین. نور نه مراد قرآن دی او کتاب مبین نه هم مراد قرآن دی. چې نور چې هغه واضحه کتاب دی او ډیر شی آیاتونو کې قرآن مجید ته نور ویلې شوی دی. وانزلنا الیکم نورا مبینا، بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ستاسو طرف ته منګه نور نازل کړل، اور بل ځای کې الله پاک فرمایي واتبعوا النور الذي انزل معه، چې اتباع وکړه هغه د نور هغه چې کوم نازل کړي او هغه طرف ته. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. چې الله رب العالمین فرمایي چې نبی تا کتاب نه پیژند، قرآن دې نه پیژند، ایمان څه ته وایي دا دې نه پیژند، دا یو نور چې منګه راکه تاسو له، او د دې په ذریعه باندې کې منګ چې چاله غواړو هدایت ورکو. نو نور کم لفظ دے د دې اطلاق په قرآن مجید کې ډیر ځایونو کې شوی دی. نو دلته هم مراد د مفسرین لیکي چې نور نه مراد قرآن مجید. کم بریلی حضرات دی هغه وایي چې نور نه مراد دلته رسول علیه الصلاۃ والسلام، رسول علیه الصلاۃ والسلام دی، او کتاب نه مراد قرآن مجید دی. او د دین دوی ثابتای چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د ذات لحاظ سره نور دی، د ذات لحاظ سره نور دی، هغه ته بشر نشي ویلې، انسان نشي ویلې بشر. حالانکه د دینه دا ثابتیږي نه، ولی چې مفسرین لیکلي چې د دینه مراد قرآن مجید دی، او نور ډیر شی آیتونه ما تاسو په مخ کې پیش کړل چې هغه کې مراد د نور نه قرآن مجید دی. اور اگر که د دینه نور نه مراد رسول علیه الصلاۃ والسلام واغستل شي، لکه څنګه بعضو علامه بیضاوی رحمه الله غسته دی، نو بیا د دینه مراد چې رسول علیه الصلاۃ والسلام وی، نو هغه ذات مراد نه چې هغه ذات نور دی، بلکې بیا مقصد دار چې هغه نور هدایت دی، هغه نوري هدایت دی چې د هدایت نور دی، د هدایت لار خي، د هدایت رڼا ده. اور دا مغالطه د دوی ته د دی وجې نه ولګېده چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته بشر ویل، دی کې د هغه رتبی کې کمی راځي. رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چې موږ وایو چې هغه زمونږ په شان ته کې انسان دی، نو بیا خو د هغه رتبه کمه شوه، زمونږ په شان ته کې انسان دی. حالانکه قرآن مجید کې الله پاک بخپله فرمایي چې قل اوه پیغمبره انما انا بشر مثلکم، چې زه ستاسو په مثل باندې کې بشر یم.
دا شانته کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام بارک الله پاک فرمای چې انی خالق بشرا من طین، چې زه یو انسان پیدا کون کم، یو بشر پیدا کون کم د خاورنا. نو الته هم د بشر اطلاق شوی دی. نو په بشر باندې کی د انسان رتبه چې دا هغه نه کمیږي. د یو سړی دا عقیده نشته چې هغه رسول علیه الصلاۃ والسلام ته بشر وای او هغه دا غني چې څنګه زه انسان ما زما څومره رتبه ده دا غومره د هغه رتبه ده. دا څه خو هیڅوک نه غني. د رسول علیه الصلاۃ والسلام چې کم نبوت ملاو شوی دی هغه ته رسالت ملاو شوی دی په ټولو پیغمبرانو کې اعلی پیغمبر دی. نو دا خو هر سړی دا غني چې هغه لوی درجه والا انسان. خو لیکن د ذات لحاظ سره څنګه چې منګه انسانان یو هغه شان دی هغه انسان. او هغه وایي چې نه د ذات لحاظ سره هغه نور دی. او بیا پکې مخکې د دې تیر شو چې نور من نور الله، د الله د نور نه یو نور دی. الله د نور نه یو نور دی. حالانکه داسې نه ده. رسول علیه الصلاۃ والسلام د ذات لحاظ سره څنګه چې منګه انسانانو دا شان دی هغه انسان. او رتبه لحاظ سره هغه رتبه چې دا درجه چې دا هغه ټول انسانانو کې غټ. نو دې سره څه کمه بشر ویلو کې ناراضي. اور نور و نور دا وو دا نحوی اصطلاح دا چې وو هغوی عاطفه غني او منګه دلته دا وو تفسیری غني چې دا تفسیر دی د نور و کتاب مبین چې هغه نور سره هغه واضح کتاب دی. دا غي تفسیر دی د نور چې نور هغه تاسو پیژنئ هغه یې شری کتاب مبین هغه صریح واضح کتاب دی یعنی قران مجید. دویم یهدی به الله، الله هدایت ورکوي د دې نور په ذریعہ باندې کې. که نور او کتاب مبین دا جدا جدا دلته مراد وي نو یهدی به الله ها د دغه په ذریعہ هدایت ورکوي. نو بیا پکار وا چې دغه دواړو په ذریعہ باندې کې هدایت ورکوي. به په ځای باندې کې ضمیر هما پکارو چې الله د رسول علیه الصلاۃ والسلام او د قران مجید دواړو په ذریعہ باندې کې هدایت ورکړي. خو لیکن به ضمیر واحد ضمیر چې هغه په ذریعہ باندې کې هدایت ورکړي یعنی قران مجید باندې. نو معلومیږي دا چې د دې نه د رسول علیه الصلاۃ والسلام د ذات لحاظ سره نور ثابتېدل دا نه ثابتېږي د دې نه. یا اہل الكتاب، اے اہل کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق راغل استاسو طرف تا زمنگا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب، بیانای استاسو د پارا ډیر هغه حکمونه چې کوم تاسو پټوي په کتاب یعنی تورات کې. ويعفو عن کثیر، او ډیرو حکمونه هغه درگذر کوي هغه نه بیانای. قد جاءكم من الله، تحقیق راغل استاسو طرف تا د الله د طرفنا نور یورنا و کتاب مبین، اور واضحا کتاب. یهدی به الله من اتبع رضوانه، هدایت ورکئی د دې کتاب په ذریعہ باندې کی الله هغه سړی لا چې تلاش کوي د الله رضا، د الله خوشنودي، د الله تقرب هغه تلاش کوي. نو الله هغه سړی لا هدایت ورکوي. معلومه دا شوه چې دین د طلب چې دا په انسان کې ضروری دی. چې انسان د دین طلب کوي، د نیکی طلب کوي، نو هغه ته د نیکی طلب ملاویږي، توفیق ملاویږي. اور اگر کده غفلت اختیاری نو بیا به ته توفیق نه ملاویږي د نیکی.
کده کې طلب راغې د دین او دین باندې کې د عمل کولو د اراده وکړه نو الله به توفیق ورکي او ورکه وی چې زه مستغنی ما ته ضرورت نشته صرف د دنیا ضرورت ته نو الله به دنیا آباد کی دنیا کې به ترقی راکړي سبل السلام هدایت ورکي د سلامتی لارتا یعنی د جنت لارتا والله يدعو الى دار السلام الله بلی تاسو د سلامتی کور طرف ته نو سلام نه مراد جنت ته ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه اور غباسی دوی د تیرونا درنا طرف ته باذنه خپل حکم سره ويهديهم الى صراط مستقيم اور خلار خی هدایت ورکی دوی لا د سیدی لارې مخکې آیات کې الله رب العالمین د عیسایانو د عقیدی چې کم هغوی خپل عقیدی جوړ کړل ویخت نو هغه تردید کوي هغوی یوی فرقی په عیسایانو کې وی چې عیسی علیه السلام د الله بذات خود دی یو بلکې حلول کړي یو بلکې ملاوشي لکه څنګه چې په یو بم ملاوشي بیا څه پتا نه لګي نو داسې الله او عیسی علیه السلام یو بلکې حلول کړي او ملاوشي نو د هغه فرقې په دې آیات کې رد کړي چې عیسی علیه السلام هغه په الله کې حلول کړي او الله په دې کې حلول کړي یو بل سره یو بل کې ملاوشي او یو شی دي نو که الله عیسی علیه السلام له مرګ ورکی د هغه مور مریم علیه السلام هغه له مرګ ورکی او دې ټول انسانانو له مرګ ورکی نو څوک داسې شته چې دا منی کی عیسی علیه السلام له الله پاک مرګ ورکی نو بیا به دا نظام څوک چلی خدای خو مړ شو خدای خو مړ شو تاسو په عقیدې لحاظ سره نو چې خدای مړ شو نه نظام بیا څوک چلی یا دا ټول انسانان مړ شي نو بیا به نظام څوک چلی نو چې کم باندې چې مرګ راځي نو هغه خدای بیا نشي کېدی چې کم باندې مرګ راځي هغه بیا خدای نشي کېدی نو معلومه دا شو چې عیسی علیه السلام خدای نه دی او دوی ته دا غلطي د دې وجې نه ولګېده چې عیسی علیه السلام له الله پاک معجزې ورکړل چې هغه به د مارغان د خاورې نه مارغان جوړ کړه مرغۍ به جوړ کړي او بیا به وي چې خدای په حکم سره والوځي نو هغه به والوتي یا یو لون سړی و هغه په سترګو به یې لاس راکاږه او به وي چې خدای په حکم سره خشه نو هغه لون سړی سترګې نظر به راغی هغه به خدای پاک ښه نو دو وی چې بس خدای خو دقه دی خدای خو دقه دی چې دی دا کارونه کوي خو معلومه دا شوه چې خدای په ده کې ننوتی دی او خدای دغه دی دا دواړه یو شي دي او دویم مغالطه دوی ته ولګېده چې د ده پلار نشته د ده پلار نشته خدا خدای دی بیا نو الله رب العالمین د هغې تردید هم کوي مخکې لقد كفر الذين تحقيق كفر هغه خلقو قالوا چې هغوی وی ان الله یقینا الله هو المسيح ابن مریم هغه مسیح زوی چې مریم دی هغه دی یعنی دواړه یو شي دي قل هو يا پیغمبر فمن يملك من الله شيئا سوق مالک دے دا اللہ خواتا دا شیشی ان ارادا که ارادو کی ان یولک المسیح ابن مریم چه حلاک کی مرگور کی مسیح چه زوید مریم لا و امه و داغ مور لا ومن فی الارض جميعا او سخلق چی پس مکا کی دی طول لا نو څوک شته داسې چې څوک دې منع کړي څوک شته چې هغه له مرګ را نه ولي نو داسې خو څوک نشته نو مرګ چې الله دي نو هغه بیا چې خپل مرګ یو سړی نشي منع کولی یو خدای خپل مرګ نشي منع کولی نو هغه خدای څنګه شو بیا ولله ملک السماوات والارض وما بينهما
الله د پاره دا بادشاہي د اسمانونو او د زمکی وما بینهما او سچي پدی کی دي الله ملکیت ته او الله بادشاہي ده یخلق ما یشاء څنګه چې هغه غواړي نو پیدا کوي که عیسی علیه السلام د بغیر پلار پیدا کو نو آدم علیه السلام د پلار او مور د دوه نه بغیر پیدا کړل داغه مور پلار بیا سوکتی او دا رنګي حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا کړل نو الله چې څنګه غواړي د بغیر د مور پلار نه هم پیدا کول شي او د بغیر د پلار هم پیدا کول شي او درېمه طریقه چې دوا انسانان خزه خوان میلاو شي الله ته انسان پیدا کی دا خدای الله خپل منشاره الله چې څنګه غواړي څنګه اراده کوي هغه شانته کی پیدا کوي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې کې قادر دی هر څه چې صد الله منشاره چې کم کال نه کیږي الله په هغه باندې کې قادر الله ته سګرا ده الله ته د اسباب ضرورت نشته چې فلانه سبب بکیږي او بیا بلا کار کیږي الله بغیر اسباب او ارس کولش الله پاک دې عمل کول تو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا الله